یو پیر صاحب نوی راوتی دی والله عالم هغه لا نوې تجربه شروع کړه د عیب او علم یې ځان ته ورکړه هغه وایي که څوک دا وایي چې دا جادو په ما باندې چا کړی دی اوس خو د دروغو پیران هم معلوموي نو هغه وایي چې ګیلاس اوبه به راوالي او ګیلاس اوبه به کمرې ته ننوځي خو داسې دیوال مخامخ به دا ګیلاس کېدی چې هغې باندې چونه لګېدلې سپینې او چې ته به په 5 منټو کې یا په 6 منټو کې به یا سمیع یا بصیرو یا سمیع یا بصیرو به 700 کرتی وې خدای راستی چې ماشین هم درته ولګم که وې او به یې وې په 6 منټو کې 200 کرتې چې بس تا ته به بیا معلوم شي نو څنګه به معلوم شي چې ته چې ګیلاس ته اوبو کې وګورې دا سړي شکل به پکې پروت دی واه یا الله دا کم قوم ته پاتې شو په پیغمبر علیه السلام جادو شوی او نبی علیه السلام ته پته نه وه د دې زمانې هغه 2 نمبر پیر ته پته لګي په اوبو کې چې د سړي شکل به در ښکاره شي داسې عیب خلک ثابتوي او بیا وایي ته پیران نه منې نو داسې پیر خدای راستي منلم کفر دی هغه عیب ثابتوي ځان ته او ته په هغه یقین کې خود الله دې مونږ تاسو ته بچ کړي چې دا څوک په یقین وکړي ګورې دا هم پې کافر کېږي دا مسله یاده وساته چې نن سبا پیران راوتي او دغسې وظیفې ما ورتاله راکوي او بس مونږ پې اموخته یو چې راشه غل معلوم کا راشه غل معلوم کا زمونږ پاکستان خزانه یې تشه کړه کور دې وران شه دغه غل پې معلوم که چې دا خزانې نه پیسې څوک پټوي ټولې دنیا ته تصویر وښایه